بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او باور لرم چې روغ جوړ وي، خوشاله وي. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو د پته ده چې دغه د پښتنو چې دغه کم عدالت لګېدلی دی په خیبر کې، نو د هغې نن دویمه ورځ د پښتانه په ګڼ شمېر کې په خیبر کې راټول دي. مفتی صاحب په دغه سلسله کې یو متحرک اواز ګرځېدلی دی د دغې پښتنو په راټولولو کې. نو د هغوی نه مفتی منیر شاکر صاحب ما سره ناست دی او یقینا چې د هېڅ تعارف محتاج نه دی، تاسو ټول یې پیژنئ. د هغوی نه به دغه د 11 اکتوبر په حوالې سره څه پوښتنې کوم. مفتی صاحب دا راته ووایي چې ویلی کېږي چې پښتانه بې اتفاقه دي، نه را یو ځای کېږي. نو څنګه مو راټول کړل؟ څه تکلیفونه په دې سلسله کې مخې ته درته رالل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله دې تاسو له اجر درکړي چې تاسو د پښتنو آواز دنیا ته رسولو دپاره تر ما تشریف راوړو او دومره تکلیفونه مو وګالل. د پښتنو د بې اتفاقۍ بنیادي وجه دا بدګمانه کېدل. پښتانه سیاسي لیډرانو او مذهبي پیشوایانو دومره بدګمانه کړي دي چې چا پسې دا قوم 10 قدمه تللی دی، نو په 11 قدم کې خلکو د خپل ځان د ښېګړې او د خپلې خېټې او د جیب د ډکولو پرېکړه کړې ده او قوم یې همداسې پښېرامنډی بربنډې پرېښی دی. نو په دې وجه باندې قوم بې اتفاقه دی. منګه دا قوم چې په اتفاق کړو، په دې کې د منظور پښتین د پښتنو د مظلومیت او د هغوی په زخم باندې د پټیو لګولو ډېر غټ کردار دی. سره د دې چې پښتانه د هر لیډر نه او د هر سیاسي مذهبي پیشوا نه یره او ترهه هم کوي، خو دا 6 کاله د منظور پښتین مسلسل جدوجهد او هر ځای کې د خلکو په زخم باندې مرهم کېښودل او هر ځای کې د پښتنو آواز جوړېدل او هر ځای کې د دوی د ګټې خبره کول. نه یې تر اوسه پورې بنګله جوړه کړه، زمونږ د ګمان مطابق یې نه تر اوسه پورې دې سړي حجونه او عمرې وکړل، بلکې د ډېرو تکلیفونو سره سره د خپل شنختي کارډ نه هم پکې محروم شو. او منګه مسلسل یو څو کاله د الله تعالی د قرآن کریم درس وکړ او خلکو ته مو قرآن په یو داسې شکل باندې وښود چې هغه مو د تفاسیرو او د شیوخو غلام ونه ګرځاو. نو زما د دې قرآن د دروسو په وجه او زیاده تر د منظور پښتین د دې خیر ښېګړې او د دې سوچه آواز په وجه باندې الله تعالی پښتانه په یو ځای کړل. زه دا ګڼم چې دې کې به ما نه زیات کمال د منظور پښتین وي او د منظور پښتین نه زیات فضل او کرم د الله تعالی دی. مفتی صاحب پښتنو ته ډېرې مسلې پیښې وي، اوس هم دي. په دغه سلسله کې دا غونډه ده، د خلک راټول دي، مسلې ډېرې دي، خو ستاسو په خیال باندې څه مطالبات کول پکار دي چې د هغې سره د پښتنو په دې مسلو کې کمی راشي؟ ټولو نه لویه مطالبه د پښتنو دا ده چې پردي جنګونه دې زمونږ په خاوره باندې مزید بند کړی شي او د دهشتګردۍ یو داسې بو چې نوم یې شته او دا شی عنقا دی. دهشتګردي زمونږ په فکر باندې یو داسې ټکی دی لکه په پښتو کې یوه کنځله، زما ته نه یې خوښ نو تا ته بغیرته یا دلا او دوس ویلی کېږي، دا ستا نوم خو نه دی، نه ستا پهچان دی. خو چې زما در سره نه لګي تا ته دله دوس وایم، او چې ستا ما سره نه لګي ما ته دله دوس وای. نه دله دوس ستا نوم دی، نه دله دوس زما نوم دی، نه ته دله دوس یې نه زه دله دوس یم.
دقسې زمونږ حکومتونه چې کله د امریکې د خوشحالولو دپاره او د خپلو جیبونو د ډکولو دپاره او چا سره د ذاتیاتو پاللو دپاره او د چا ټارګټ کولو دپاره چل جوړ کی نو هغو نوم کیږدي چې دلته دهشتګرد دی فلانی دهشتګرد دی. زما د خیال مطابق د پښتانه د سوچ د تشدد ته د مظالمو مجبور کړل، د بے انصافیو مجبور کړل او دا کم انداز باندې زمونږ حکمران طبقه، سیاسی طبقه، مخوره طبقه، زوروره طبقه چې د عوامو سره کم سلوک کوي، دا سلوک د خلکو د دهشتګردۍ طرف ته او د خلکو د تشدد طرف ته رهنمایي کوي. نو ټولو نه لویه مطالبه زمونږ دا ده چې پښتنو باندې د پرندي جنګونه نه مسلط کیږي او هغه نومونه دې په پښتنو باندې نه لګول کیږي چې هغه د پښتنو نه پیشه ده او نه نوم ده او پښتنو سره دې د خپلو وسایلو او د خپلو شتمنیو صحیح انصاف او حساب وشي، د پښتنو حقوق دې نه غصب کیږي. نو چې کله پښتنو سره انصاف وشو، عدل وشو، ټولې مسلې به حل شي. مفتي صاحب د دې نه مخکې هم پښتنو غونډې کړي دي د امن لپاره په خپله خاوره باندې چې کوم دغه وسایل دي د هغې په خپل استعمال کې د راوستو لپاره. یقینا چې د دې لیول غونډې نه وي ځکه چې دا ځل خلکه په لکونو کې راټول دي. تاسو څومره باوري یئ چې دا مطالبات به ومنلی شي؟ د قومي جرګې مطالبات داسې مطالبات نه دي چې کني دا د یو سړي ته په پلیټ کې کېښودی شي چې جی دا تاسو خورئ. دا داسې مطالبات دي چې دا د پښتون قوم خپلې فیصلې دي. پښتون قوم به دا پریکړه کوي چې موږ پردي جنګونه نه پرېږدو. پښتون قوم به دا پریکړه کوي چې زما په حرم او زما په کور به څوک نه راخیږي، موږ یې نه راپرېږدو. پښتون قوم به دا پریکړه او فیصله کوي چې زه خپلو وسایلو ته نن نه پاس څوک نه پرېږدم. هر هغه کار چې هغه د ټولې دنیا په قوانینو کې ناروا دی، هغه کار چې د ټولې دنیا د انسانیت قوانین، د اقوام متحده قوانین او د ټولو نه زیات د اسلام د قوانینو له مخې کم کار ناروا دی، نه کولی پکار دي. پښتانه به دې ځل پریکړه کوي چې هغه کارونه موږ نه پرېږدو، نه یې منو. مفتی صاحب لکه د نورو جرګو په شانته کې د غونډو په شانته کې یقینا دغه مطالبې شوي دي، منلی شوي نه دي. که چېرته کې دا مطالبات ونه منلی شي نو دغه چې کوم دغه جدوجهد دی د پښتنو دغه د جرګو په شکل کې دغه جرګې به ختمې شي که نه مزید به نورې هم دغه شانته کې جرګې کېږي یا به د دې نه د غټ لیول جرګې کېږي؟ قوم د ټولې پښتونخوا په سطح که هغه جنوبي ده او که هغه شمالي ده، د دې په سطح باندې په لکونو خلک راغونډ کړل او هر ضلع نه به یو با اثره اتفاقي نماینده اخیستلی شي. دا نمایندگان به 80 نه تر 100 پورې وي او هر نماینده پسې به خپله ضلع او خپل قوم کم از کم د سونو په تعداد کې، د زرونو په تعداد کې، که د لکونو په تعداد کې نه وي خو د سونو او د زرګونو په تعداد کې به هر سړي پسې خپل کسان ولاړ وي. نو که چېرې زمونږ دا پریکړې چا د قدر او د احترام په نظر ونه لیدې او ویې چې نه زه اوس هم ستا په حرم تیری کوم، زه ستا ګریوان نه لاس نه وباسم، نو پښتنو ته بیا د دومره غټو اجتماعاتو ضرورت نشته. دا 80 نه تر 100 پورې کسان به راجمع کیږي او د دنیا د قوانینو مطابق، د دستور مطابق به هغوی یو مخکې بله پریکړه کوي او قوم به یې مني، بله به کوي قوم به یې مني او ذمه دار به هغه خلک وي چې د پښتنو
د ګریوان نه لاس نه وباسي. ذمه دار به هغه کس وي چې د پښتنو په حرم او پنغري راخیږي. ځکه چرې یو لګیا شمه او کوتک ټوپک راواخلم ستا کور ته درننوځم او ته ما ته ووایي چې ووځه، دا هم ستا ما سره ښېګړه ده، کني حق دا دی چې ته ماله څپېړه راکړي. خو چې ته ما ته بار بار وایي چې ووځه او زه نه وځم، نو مخکې چې ما سره څه کېږي د دې ذمهوار بیا زه یم. ځکه چې دا خو زه زیاتی کوم چې زه ستا د ګریوان نه لاس نه وباسم. موږ هم دا وایو چې پښتنو سره چې کم خلک زیاتی کوي نو دا بیا د هغوی ظلم دی، دا د هغوی زیاتی دی، قانون سره هم د هغوی زیاتی دی، ملک سره هم د هغوی دشمنی دا او جبر دی او آئین سره هم د هغوی سرغړونه ده. مفتي صاحب د دې جرګې لپاره د دې غونډې لپاره ډیرو خلکو قربانۍ ورکړي دي، خلکو خپلې وینې دې ته وروبخلې، شهادتونه پکې وشو، مالی قربانۍ دې دپاره خلکو ورکړې. دغه ټولو ته د شکریا په شکل کې تاسو څه وایئ؟ او ملک نصیر کوکیخیل په خصوصي توګه هغه دغه ځای ورکو او هغه په دې قربانۍ کې ډېر لاس دی، نو هغوی ته دغې باره کې څه فکر لرئ؟ دا جی دستور دی چې کم خلک توره وکړي، غیرت وکړي او د نرتوب کار وکړي، نو که زه او ته یا بل د هغه شکریه ادا نه کړي نو د هغه توره زما او د ستا د شکریې محتاجه نه ده. غیرت په خپله به راځي، توره او مړانه په خپله باندې لارې وباسي. افریدی قوم پخوانه ترزن قوم دی، غیرتي قوم دی، مهمان نواز قوم دی. یو ځلې بیا هغوی یو ښه ریکارډ، یو ښه تاریخ کېښو. ملک نصیر کوکیخیل د خپل پلار ملک ولی خان تاریخ را ژوندی که. حقیقت خبره دا ده چې ډېر بلوسه او ډېر په غیرت او ډېر په مینه او ډېر په مړانه او ډېر په سنجیدګۍ سره یې د پښتنو مهمان نوازي وکړه او څومره خلکو چې د دې جرګې دپاره او د دې اتحاد دپاره منډې ترړې والي دي، خرچې یې کړي دي او دعاګانې کړي دي، منډې کړي دي. زه او زما ټول ملګري پښتانه به د هغوی شکریه ادا کوو، خو که موږ شکریه ادا نه کوو هم هغوی ته به الله ترقي ورکوي. الله تعالی د خلکو کردار او اعمالو نه خبر دی، نو لہذا هغه به خامخا اجر ورکوي. خو پښتنو ته زما دا درخواست دی چې د دغو خلکو قربانیو، د دوی تکلیفونو، د دوی د مړانې دی همیشه تایید وکړی شي. خصوصا منظور پښتین پسې دی دا قوم داسې ودرېږي، دغه سړي چې د پښتنو په کم انداز باندې دا 2 کاله خدمت وکړو، لګیا دی او د خپلې جامو قدر یې غم یې نه دی کړی. دې سړي پسې چې دا څومره خبرې کوي دا د چا په اشارې کېږي او داسې کلک او زبردست لیډر او مشر د دې قدر پکار دی، دې پسې ودرېدل پکار دي. او که کله موږ داسې پوه شو چې زمونږ مشر، زمونږ لیډر، که هغه منظور پښتین دی، که هغه زه یم، که هغه ایکس وائی زیډ دی، هغه د اسلام نه، د قانون نه، د انسانیت نه، د انصاف نه، د عدل نه په غلطه روان دی، موږ به په حق ځای کې د هغه خلاف اواز اوچتو. خو چې تر څو پورې په حق دی لکه چې موږ یې وینو نو ملاتړ یې پکار دی او انشاءالله ټول پښتانه به ملاتړ کوي. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب، وخت هم راکړو. الله دې وکړي چې د پښتانه کوم مقصد له راټول دي او دوی دغه مقصد پوره شي. ډېره مننه، خوشحاله الله دې تاسو ته اجر درکړي. ستاسو د ډیو والاو شکریا، ستاسو د ټیم شکریا. الله دې وکړي چې تاسو د پښتنو آواز جوړ شئ. الله مو دنیا او آخرت خسته